حضور پاک مبارک رشتیا وی، قسم دے که دروغ وی، رشتیا وی چې ښځې دا د شیطانانو جالونه دي. خفه کېږئ ما، دې زمانه کې په مارکیټونو کې ورشه وګورئ، سړي به ډېرې او که ښځې به ډېرې، ښځې به ډېرې. او په کم لباس کې بار دا زنانه ګرځي، په نرو جامو کې ګرځي. نبی علیہ السلام فرمائی وی اخره زمانه کې به ښځې څنګه جامې به اغوستی او بربنډې به کاسیات عاریات، جامې به اغوستې او بربنډې به. صحابو ته خو د دې زمانې دا نری لباس د سیپون جوړې او د جارجټ لوپټې یې نه ویلې دي. هغوی به وی دا به څنګه ای صاحب، جامې به اغوستې بربنډې به وی، او جامې به اغوستې او بربنډې به. او پلاره چې ځي مائلات ممیلات، دی بزان سړو ته مایل کوي، داسې تلل به کوي، او سړي بزان ته رامایل کوي. رؤوسهن کاسنمة البحت، او سرونه به داسې د مکیز نه لوړ او کاږه به وړي لکه عربو کې دا سره اوښان دي بهتي لوړ قباني وي، او داسې یو طرف ته مایلي چې په لاره ځي نو د کاږه به په لاره رواني، سټ به په لاره کوږ رواني چې سړي راته رامایل شي. رښتیا وایه حضور پاک مبارک چې څه خبره کړې ده هغه ده که نه ده؟ اوس د جارجټ لوپټه چې د کمې ښځې په سري د ښځې وجود عورت دی، چې دا مونځ کوي که مخې ښکاري نو خیر دی، که لاسونو دا تلی ښکاري نو پروا نشته. او بعض علما وی نه خیر دی که دا ګوتې یا د پاسه د لاس دا شا دا ښکاري نو ام خیر دی. بلکې بعض علما وی چې نه ګوتې به ښکاري، دا د پاسه حساب هم نه ښکاري، تلی دی ښکاري. زه خیر دی که دا د پاسه حصه او تلی ښکاره شي پروا نشته. دارنګې د خپو تلی که ښکاري پروا نشته، او که د خپو د ګوتو د پاسه دا پنجه ښکاري، بعضې علما وی دا به م پټی، خو دا ګرانه ده که دا م ښکاره شي پروا نشته. ګیټونه لاندې حصه به پټی، پنډی به پټي، سټ به پټي، ویښته به پټي. که دې کې دا ښکاره شو مونځ یې ورسره نه کېږي. اوس تاسو نه تپوس کوم دلته ناست یو، کمې ښځې چې د سیپون یا د جارجټ لوپټه په سر کړي نو ویښتې ته بار ښکاري که نه ښکاري؟ مونځ به د کم ځای نه وشي. یا سټ ته بار ښکاري، سټ ټول اندام دې ښکاره شو، مرۍ ته بار ښکاره شوه، مونځ د کم ځای نه وشو. غوږونه یې ښکاره شو، څونه اندامونه ښکاره دي. داسې جامع غوندې لباس پرتوګ چې د هغې نه دننه پنډی ښکارېږي نو مونځ به د کم ځای نه وشي. او وروڼو ګوره یاد وساتئ، که یو ښځه وایي زه خو په کور کې دننه مونځ کوم، زما ویښته ښکارېږي نو ښکارېږي دی. نه، ښځه که داسې کوټه کې مونځ کوي چې دروازه ځان پسې بنده کړي، هېڅوک هم نی، بیا هم عورت پټول وله فرض دی. داسې کوټه کې چې هېڅوک نی، بیا به هم سر پټی، بیا به هم سټ پټی، بیا به هم مری پټی، بیا به هم لیچې پټی، او بیا به هم پنډی پټی. او که دغه پټه کوټه کې وجود ښکاره شو نو بیا مونځ ورسره نه کېږي. د دې ښځو مونځونه بیا کېږي؟ قطعا نه کېږي. نوک پالش چې ښځه پر نوکونو مږي، نوک پالش سره د کم ځای نه اودس کېږي. او که ښځه په لوی اودس ماتي کې ده، په غسل کې ده، او نوک پالش په نوک پورې دی، لاندې اوبه نه ورځي، دا ګناهګاره ګرځي، دا پلیته ګرځي. نه اودس صحیح کېږي، لاندې نوک اوچ پاتې شو، د پاسه پې دغه پروت دی، د نوک پالش هغه رنګ پې د پاسه پروت دی. که غسل کوي لاندې اوچ پاتې شو، اودس ونه شو، غسل نه وته، که مونځ کوي څونه ګناهګاره به ګرځي. نوک پالش د ښځو دپاره ګناه. او راشه وګوره ښځې پورې کوي که نه پورې کوي؟ دا څومره ګناهونه دي د ښځو. نکري دی پورې کې ښځه، نکري ده چې په نوک ولګېده، نوک عیسه وګرځېده، نوک جز وګرځېده، هغه د نوک نه بیا نه لرې کېږي. او نوک پالش چې په نوک پورې شو چې معمولي غوندې اوچ شي او زور ورکړي نو تی خوا جدا شي، هغه د نوک عیسه نه ګرځي. ښځې نوکونه پرې کوي، که نه پرېږدي یې اوږده اوږده نوکان. زما یو ماشومه ده، اما ته وي نه بابا، وی نوکان خو پرېږدي نه. ما بچې مونږ خو چې تلار کې انسان د غیر اختیاري په نظر برابر شي، یا سوزکي موزکي کې داسې اوږده اوږده نوکانې وي، وی دی د بیې ښودي، د بیې نوکان راوړي په نوکونو ایږدي. ښځو سرونه کټ کړل د سړو شان. نبی علیہ السلام ورته لعن الله المترجلات، هغه ښځه چې په جامه کې او په شکل کې د سړو په شان تشبیه کوي، وی په دې د خدای لعنتي. او هغه سړي چې هغوی د ښځو په شان جامه اچوي او د ښځو په شان شکل جوړوي، حضور پاک فرمایي په دې د الله لعنتي. دا د ښځو مفسدی دی او فسادات دی. بے ستری پکې شوه، بے حیایي پکې شوه، په لوپټګو په چادرګو کې ګرځي،
په دکاندارانو سره په دکانونو کې ګپې شپې لګی، اوس خو لا موبایل یې پکې بیا راووته، او په موبایلو کې خو تصویر والا موبایل یې راووته. اورېدلي مې دي هلکان او جنکۍ د موبایل په ذریعه بل ته تصویرونه هم لیږي. د خدای قهر او غضب به په دې وطن نه راځي. مونږ وایو خدایه ماپ هم کې، نو په تشه دعا خو نه ماپ کېږي چې کومه ګناه کې به هم پرېږدې که نه. ښځې هم د بې حیایۍ نه منې نه کړې، د بې سترۍ نه منې نه کړې، هلکانو سره د خبرو نه منې نه کړې، او سوال کوو چې خدایه په مونږ رحم وکړي، ګناه معاف کړي. د ګناه خو پرېږده نو بیا توبه وباسه. رونو اوس د دې ښځو دا بې ستري او بې حیایي او د دې ښځو دا مونځ نه صحیح کېدل، دې له د مدرسې ضرورت شته او که نشته؟ تاسو راته ووایئ کم ځای به زده کوي؟ دې له پکار دي چې دیني مدرسه کې دا ماشومان جنکۍ داخله کې علم پې وکړي، قرآن پې زده کړي، احادیث پې زده کړي، دینی مسائل فقه پې ووایئ چې ښځو ته پته ولګي چې په کم لباس کې به زه مونځ کوم، بار بس په کم لباس کې وځم. ښځو سړو سره مې خبرې جایز دی او که جایز نه دي، د پردې څه حکم دی، د ماشوم د لویولو څه حکم دی، او د ماشوم د تربیت څه حکم دی، د خاوند څه حقوق دی، د سخر څه حق دی، د خواکې څه حق دی، د لیورونو او د اندروریانو څه حق دی، د ګاونډي څه حق دی، ډوډۍ به حلاله حرامه پسې پیژنم. دا خو هله کېږي چې مدرسه کې داخله کړي. اوس تاسو نه تپوس کوم د دې خبرو نه پس د ښځو د مدرسو ضرورت شته او که نشته؟ سړو چې څنګه د نبی علیہ السلام نه علم زده کړی دی، حضرت ابو هریره رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ، دا صحابہ کرامو دی د حضور پاک نه دین زده کا، حدیث او قرآن او امت ورسو، دغه رنګې ښځو زده کړی دی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ابو هریره صاحب د 3000 او د 500 او د 400 او یو احادیث حافظ دی. د نبی علیہ السلام تقریبا 5,500 احادیث هغه یاد کړي دی، امت ته رسول دی. او عائشہ بی بی د څونه احادیث حافظه ده؟ 2210 احادیثه، نیم په نیم ورسره چلېدلې ده. 2210 احادیث حضرت عائشہ صدیقہ امت ته رسول دی. ممکن ده چې ډېر به ورته یادو، خو چې کم امت ته رسېدلي هغه 2210 احادیث دي د حضور پاک نه. به او عمر یې څونه سړی حیران شي. عائشہ بی بی نبی علیہ السلام چې کله وفات کېده 13 کالو وه. نو علم چې څنګه سړو زده کړی دی، دقه رنګې ښځو هم زده کړی دی، عائشې بی بي هم زده کړی دی. یو ځل چا ورته ووایي زمونږ په دې وطن کې دا رواج دی چې خلک د اخترونو په منځ کې ودونه نه کوي. داسې ده که نشته؟ هلکه وایي اخترونو منځ کې واده مه کوئ، دا سپیره دی. دا د جاهلیت د زمانې خبره ده. هغه زمانه کې به په شوال کې چا واده نه کو. وی ولې؟ وی دا سپیره دی. عائشہ بی بی وی دا د جاهلیت رواج ختم کې. وی ګوره، وی زما واده نکاح په شوال کې شوی ده، وی واده مې په شوال کې شوی دی، د لوی اختر په میاشت کې د 2 اخترونو میاشت کې مې نکاح هم شوی ده، واده هم شوی دی. نو وی زما نه بختوره ښځه بله کم ده. وی حضور پاک زما په کوټه کې دفن دی، د هغې په کوټه کې حضور پاک دفن دی. او وی حضور پاک زما په غیږ کې تسا ختلې ده، ډډه د عایشې بی بی سینې ته والې وه. وی سر مبارک زما سینې او زما زنې سره لګېدلی و چې د حضور پاک مبارک نه سو وتله. او وی دغه وخت سره حضور پاک مبارک بیمار و. نو زما رور راغی عبدالرحمن، هغه سره مسواک و. نو نبی علیہ السلام ډېر په شوق هغه مسواک ته وکتل. وی ما ورته وی چې صاحب مسواک ته م زړه کېږي مګې؟ وی سر مبارک یې وړقو. وی مسواک مې راواغېسته. وی مې چې صاحب وی چې غاښونو کې ومږه مسواک کلکو. وی مې چې صاحب درلی نرم کم نو سر مبارک یې وړقو. نو ما راواغېسته او په خپله خوله کې مې په غاښونو باندې پوره نرم کو. نو بیا مې حضور پاک مبارک له ورکو. نو هغې هغه مسواک ومږه. هغه مسواک یې لاس کې و چې روح مبارک یې لا. وی زمانه بختوره ښځه شته چې اخر وخت کې زمو د حضور پاک مبارک لاړې خدای یو ځای کړي دي. شیخة الحدیث، دا حدیث لوی استاذه او د قرآن لوی استاذه او د لوی صحابه کرام استاذه عائشہ بی بی. دا په خپله فرمای یو ځل بیبیانې د حضور پاک مبارک وګڼې، نو چې خلکو ته پته و چې د نبی علیہ السلام د عائشې بی بی سره زیاته مینه ده.
د اختیار نه بار. حضور پاک ټولو سره یو شان محبت ساته، خو عائشې سره غیر اختیاري مینه طبعي د بعض انسان زیات دی. بیبیانو ورته عائشې نبی علیہ السلام ته ووی چې تا له خلق ډالۍ او تحفه راوړي، اله راوړي چې تا عائشې بیبي کرے. نو دې خلکو ته اعلان وکړه چې زه کمی بیبي سره یم ماله تحفه را لېږې، یوازې عائشې بیبي سره چې یم یوازې هلته مه را لېږې. غږ یې ونه کړ. بیا دوی فاطمه رضی اللہ عنہ تا ہوئے ویتا حضور پاک مبارک تا ہوا آیا کہ دے خلقو تا اعلانو کی ذکر چی دا عائشی بی بی پا کوٹا کی نو خلق ڈالے روڑی او چی نورو بی بیانو سر خلق نہ را لے گی. اعلان دیو کہ چی طول بی بیانو سر چیزیم را لے گے. چی فاطمه رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تا علوے نو حضور پاک ورتوی بچے لا توزینی فی عائشہ، دا عائشی پا حق ما مخپکوا. قسم دے وی چې نورو بیبیانو سره زه چېرته ناست یم وحی نه راځي، او عایشې بیبي سره چې زه په هغه څادر کې یوازې ملاست یم بیا هم جبریل راځي او وحی راوړي. دا د هغې فضیلت. او څونه هوښیاره وه. یو ځل فاطمه رضی الله عنها ورسره ناسته وه، اخو د حضور پاک لور ده. چاوی ته غوره که فاطمه غوره ده رضی الله تعالی عنها. حضرت فاطمه رضی الله عنها وی زه غوره یم. عایشه بیبي ورته وی ولې؟ وی زه ځکه غوره یم چې زه د پیغمبر علیه السلام د وجود ټکړه یم. حضور پاک فرمایی فاطمه بزغة منی، فاطمه زما د غوښې یو ټوټه ده. فمن اغضبها فقد اغضبنی، چا چې هغه غصه کړه نو زه یې غصه کړم. نو وی زه د حضور پاک د غوښې ټوټه یم، نو زه غوره شم که نه شم؟ گورا دیو خیارتوب تاو گورا داوتا سوئی وی بے شک دا منم کہ تا دا حضور پاک دا غوخ ٹوٹے بالکل منم. پا دے وجہ تڑیر خوخے او منتم گرانے او دا اللام خوخے او دا حضور پاکم خوخوی. خو پا جنت کے بتا دا علی سے ابلاس نیولی غصر بروانے او ما با دا حضور پاک گتا نیولی غصر بروانے. دے سونو خیارتوب دے دے اونوی چستانا زغوریم وی جنت کې لکه ښځې به په جنت کې د خپلو خاوندانو سره دا تاسو سره چې کمې ښځې دي په کورونو کې خدای دې مونږ او تاسو جنت ته سره د خپلو بیبیانو بوتلی کې. نو ستاسو دا بیبیانې د دنیا دا به د جنت د ښځو سردارانې وی. څونه حورې چې بنده سره یي د هغې ټولو مشره به ستا د دنیا دا ښځې. ما یو ځل ترجمه کې دا خبره کوله مې دا ښځې به جنت کې در سره یي. یو سړی راته وي د دې بلاګاو نه مونږ جنت کې هم نه خلاصېږو. میں دا بال تا بلاگانی نی دا بال تا خشتی خکل بی او ستا بی 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 پا جنت کے. نو سون خکل جواب ورکی وی بے شک زمانم ستا فضیلت دا حضور پاک مبارک لورے دا غد اغوخ ٹوٹے خو پا جنت کے با خپل خاون علی سیب سرے دا غد گتا بدی ملی ولی او دو پا جنت کے دا رسول اللہ مبارک سرے دا غد گتا بمینی ولی. بی بیان دیر اخیارے وی. امہات المؤمنین ورتوی دا مسلمانانو مین دے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امہاتهم دا پیغمبر بی بی دا مسلمان مور درونو. نو دین چی سنگ دا صحابہ کرام و سالون خور شوے دے دا غرنگی دین دا بی بیانو نم خور دے. عائشہ بی بیو گورے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورے. دارنگی نور ڈیری بی بیانی دی. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دا دین خدمت کرے دے او دا حضور پاک مبارک نے حدیث دا کری دی او قرآن از دا کری دے او دا قرآن او دا حدیث و پویا حاصل کری دا او بے دا امت تا رسول دا. یو ذل خضو حضور پاک مبارک تا شکایتو کو ویسے با دین دا نطولو خد سلوز دا کو منگ لا یو رز مقرر کا چی پاغا روز منگ در ترازو او منگ تن دین خے. حضور پاک مبارک وتے او خاص زی مقرر کو التا بولا نبی علیہ السلام راتا او شریعت پہ وتخو قرآن او حدیث پہ وتخو. رونو اس دا خزو علم زدا کول یا دا خزو دین زدا کول دا غید پارا گوری وسو شرطو ندی. ابن عامدین شابی رحمت اللہ علیہ پا شامی کی نکلی دی. دا سلو پشان ندی دا شرطو نا پکشتا. خدا کا پکور کے علم زدا کئی دیر خبر دا دا کیسٹ پا ذریعہ یا دا لوڈ سپیکر پا ذریعہ یا دا ریڈیو پا ذریعہ ترجمہ اور یا دا حدیث و درس دیر خدا. خو خدا کا بار توزی
استاده ده او یا شاگرده ده، هغې له یو څو شرطونه دي. یو شرط پکې دا دی چې دا به په پرده کې وځي، پرده کې به ځي، دا یو شرط، بې پردې به نه ځي. دویم شرط پکې څه دی؟ که سفر نږدې و لکه د دروازې نه دروازې ته ځي، اکثر دا زنانه په خپله محله کې د یو کوڅې نه بلې کوڅې ته ځي، نو خیر دی که یوازې ځي، یاره چې فتنه نی. او که مزل زیاتو نو ذی رحم محرم، هغه انسان به ورسره ځي چې هغه سره مستقل نکاح همیشه نه کېږي، رور به ورسره ځي، پلار به ورسره ځي، زوی به ورسره ځي، یا خپل خاوند به ورسره ځي، د ماما زوی سره، د ترور زوی سره، د تره زوی سره، لیور سره به نه ځي، دا ګناه ده. دریم څه دی؟ دریم شرط دا چې کوم ځای کې دین زده کوي هلته به سړي نه اختلاط مع الرجال، کوئی ایجوکیشن چې ورته وایي دا بني، ځان له ښځې بی سړي بني. او څلورم د فتنې نه به امني، که چېرته په لاره ورته چا قتل یا فتنه ترې جوړېده بیا به م نوځي. چې دا څلور شرطونه یي نو ښځه د علم زده کولو دپاره او د علم د ښودنې دپاره د کور نه بهر هم وتي شي. زمانه داسې درونو چې د ښځو فتنې ډېرې زیاتې دي، نو د دین نه خبرول پکار دي. زمانه داسې ده چې د ښځو مفاسد زیات دي، بربنډتوب زیات شو، بیدیني زیاته شوه، او ښځې خو د سړو جالونه دي د شیطانانو، سړي پې ښکار کوي. نو پکار دی چې مونږ ښځو ته علم وښایو، دین ورته وښایو. اوس یو حدیث چې ما وی هغې ته غوږ کېده. حضور پاک فرمائی المرأة اذا صلت خمسها، سړو ته جنت ګټل ګران دی او ښځو ته ګوره ډېر آسان دي. د ښځو مجبورۍ زیاتې دي، سړو ته جنت ګران، ښځو ته آسان. حضور پاک فرمائی المرأة اذا صلت خمسها، چې پنځه منځونه خپل کوي، وصامت شهرها، او د رمضان روجې نیسي، واحسنت فرجها، د خپل اندام